नंबर 2 अज़्ज़ियादतु फ़िद्दीनि अव नुक़सानु मिन्हु बाद अस्सहाबती बिगैर इज़्नि शारिई ला क़ौलन वला फ़िअलन वला सरीहन वला इशारतन वला दलालतन। पे दिन की यौ टके څوک زیات کی या पे दिन की यौ टके कम की دې باندې ورځان سو پی کې جواز بدعت په کولو کې نه راځي په ترک کې مرادي ترک چې کوم شی مستحب دی کې مستحب دی التزام دې په او کو د کولو بدعت جوړ شو التزام دې د ترک کو چې نه به کو بدعت دی انا کول په لازمي نه تاولي لازمي نه الزيادة في الدين أو النقصان منه بعد الصحابة الصحابة بعد بغير إذن الشارع إذن الشارع في النشطة لا قولا أقوالك النشطة ولا فعلا فأفعالك النشطة ولا تقريرا فتقريراتك النشطة تقرير خفية جانے کا نامن جو بیان کو دانا چاہیے اوقات رسولات تم پر مخی کی یا پی چپشی ابھی چپشی تقریرا نم نشتا ولا صریحا صراحتا نم پیچ خبر نشتا ولا اشارتا اشارتا نم پیچ خبر نشتا ولا دلالتا دلالتا نم پیچ یو خبرک دلالتا یا اشارتا ثابتا یا دین دے دلالت و شریعت کو اشارت کو دین دے دا خدا نصوص نو په دغه طریقو سره عام مسلې علماء ورستري دقه بدعت ویل کیږي د بدعت دریم تعریف واورا ما احدث على خلاف ملتقى عن النبي صلى الله عليه وسلم دا وسلګو نغاله سوده ما احدث على خلاف ملتقى دا آغا دے چنوے پیدا شوی پا خلاف دا ملتقى بانی منتد رسول اللہ نے یو رنگی طریقہ راغلی دا دا اغی سٹکراو عمل دے منتد راغلی دی چا عذاب القبر شتا قدریہ را پاسی دلویل عذاب القبر نشتا معتزلہ را پاسی دل عذاب القبر نشتا على خلاف ملتقى عن النبي صلى الله عليه وسلم من علم او عمل او حال کورور آغا علم دے پا خلاف دا ملتقى کا عمل دے پا خلاف دا ملتقى او کا یو حال دے دا احوالنا پا خلاف دا ملتقى کچھ دا پیغمبر علیہ السلام دا ملتقى نا پا خلاف اوس ګوره عجیبه علما ډېر هوښیار دي ځینې واده کې خدا ځینې دیني کارونه پیغمبر علیه السلام نه دي کړي ودوني کې خدا ځینې دیني کارونه پیغمبر علیه السلام نه دي کړي د واده والا هلکې په کرسۍ باندې نه دی کېنولی دا به بدعت نه وجعل دینا وصراطا مستقیما چې دین ګرځولی شوی صراط مستقیم ګرځولی شوی خلق د دین په سترګه باندې ګوري نو هغه به د بدعت جوړي کله دین په سترګه ته څوک نه ګوري د قوم رواج یې ګڼي نو رواج دی بدعت به نه دی رواج دی به بدعت نه دی د دې وجه نه شیخ حسن جان شهید رحمه الله به فرمایل چې په دې ودونو کې کما خلاف ملتقا کیږي نو دا رواج دی او په مړو کې چې خلاف ملتقا کم کیږي نو دا بدعت دی او وجه دا ده چې په ودونو کې خلک رواج ګڼي او په مړو کې خلک کاري ثواب ګڼي په نقطه ورسېدلې چې څوک ورته دین وایي کاري خیر ورته وایي ثواب ورته دې کې ثواب دی نو ثواب خو به پاره کې چې الله ویلي او د الله رسول ویلي چې د الله او د الله رسول نه دی ویلي نو ځان نه څوک ثواب رسېدی شي د سجدې نه بل اهم شی شته د درېیمه سجده ولګوه ثواب پکې شته دو سجدو اللہ و اللہ رسول ویلی دے کی ثواب دے کدری ما دی ولی گولی گناہگار که عمدن دی ولی گولی نو کند تا ورسی کند تا
ورځي ولی سبب خو هغه دی چې الله وایي سبب دی او د الله رسول وایي چې سبب پکې دی چې الله او د الله رسول موږ ته نه دی ویلي چې دې کې سبب دی نو موږ هغې ته څنګه سبب وویلی شو جي صاحب ما احدث على خلاف ملتقى عن النبي صلى الله عليه وسلم من علم او عمل او حال وجعل دينا وصراطا مستقيما کاغا علم دے کاغا عمل دے کاغا یو حال د احوال نه دے او چې هغې ته بیا دین ویلی شوی صراط مستقیم ورته ویلی شوی دی دا درې واړه تعریفونه به په بحر الرایق او په شامي کې ګورئ ٹھیک شوه څلورم تعریف د بدعت وګوره د بدعت پیژنګلو ډېره ضروري ده چې ته وپېژنې نو بیا به پرې حکم لګي ګوره حکم مجهول نه دی چې سلم دی ویلی حکم په مجهول ځینې خلک حکم په مجهول لګي یو شي چې معلوم کړی نه دی حکم هغې باندې لګېږي نه علامه شاطبي غرناطي وایي په الاعتصام لومبي جلد 22 صفحه کې فالبدعة إذن عبارة عن الطريقة في الدين عن طريقة في الدين مختربة ځان جوړه شوې تزاهي الشريعة مشابه د شریعت سره د داسې کار دی چې ته به ورته رښتیا دا خو ښه کار داسې کار دی چې ته به ورته رښتیا دا ښه کار دی مشابه د شریعت سره اگر سره د اختر د مانځه نه مخکې هغه لګیا دی نوافل کوي نو وروره څنګه چلو سره کوي نوافل نو هغه خو د شریعت سره موافق دی یو سپین ږیری بابا چې په کلي کې ما منې کوه ویل دا ویل شوی ویل په مانځه کې میله بدیت شته هغه ته ما وویل چې سجده کې بدیت شته خدای پاک ته باندې څونه نږدې دی او ما شروع نه کړو په دې رکعت کې د دوه په ځای درې هغه داسې خو ویلې داسې طریقه خو ویل نه ده دغه شوې ما دغه هم نه ده دا خبره هم پیغمبري ده او دغه هم پیغمبر اجازت نه ورکړي چې څنګه نو بیا پیغمبر ته نه شي دا هم د ویزو علاقه ورته هغې ته مې جمع کولی ما پسې وروسته منځونه ویل ټول مونځ بیا ویل لمانځه نه بعد مې درته وویلې چې صاحبانو دې ځای پورې به مونځ وایي او دا به نه وایي هغه یو دی بل ته داسې وریځې ووهلې د هغه د اخرې زمانې هغه امولیان بیا نه یادول چې هغه غوا ته بیا په غوږ کې ویلې چې یاره د اخرې زمانې د مولیانو په صف کې به دې غواړم که ونه درېدلې پیو لال وشلو ته هغه دا چې مونځ نه وی ویل مونځ به دې څنګه وشي چې مونځ نه وی مونځ به دې څنګه وشي نو ګوره بدعت اذن عبارت دا عبارت دی عن طریقة فی الدین مخترعة چې دا به نوي جوړه شوي تزاهي الشریعة مشابه د شریعت سره وي ګوره اوس په ظاهره به شریعت ښکاره کېږي درېیمه سجده د اختر د مانځه نه مخکې مونځ شو فرض که مثال په طور باندې په مړي باندې بانګ شو بانګ دا څونه په ظاهره باندې څه ښکاره کېږي یو ښکلې طریقه دغه کې ښکاره کېږي چې هلته بانګ مې ورته وکړو تزاهي الشریعة او یقصد بالسلوک قصد کولی بشي په چلولو سره دا سړی ولې چلی المبالغة فی التعبد لله سبحانه وتعالى دا چلونکی به دا وایي چې زه د خدای بس په عبادت کې مبالغه کومه ښه بندګي ورلره کومه ښه بندګي ورلره ډېرېږم د ډېرې یېرې نه او د الله سره مې ډېره مینه ده د ډېرې مینې نه زه دا کار کومه چې په دې مړي باندې دا قبر کې بانګ هم وکړم نو عذاب به پوره ختم شي ٹھیک ده او دلته اوس د الله رسول نه دي کړي اجازت یې نه دی ورکړی قرآن شریف اجازت نه دی ورکړی نو دقې مثال دی لکه درېیمه سجده دغه مثال دی لنډ درېیمه سجده چې ته په دې درېیمه سجده د ځان الله ته نږدې کوم تعبد کوم لله سبحانه وتعالی موږ وایي په دغې تعبد نه کېږي سجده د سهوې به کې که خطا شوی که آمدن دې کړي کار دې خراب دی کار دې خراب دی دا تعریف له چا کړی دی مولا صاحب علامه شاطبي غرناطي ابن رجب الحنبلي هغه ولا دا دغه کړی دی تعریف کړی دی ما احدث
مما لا اصل له في الشریعت يدل عليه اصل له په شریعت کې نه چې هغه پاغي دلالت کوي. واما ما كان له اصل من الشرع هر هغه شی چې هغه د لپاره اصل شته په شریعت کې يدل عليه چې پاغي دلالت کوي په دې سبب بدعت دا بدعت نه دي شرعا وان كان بدعه لغه اگر چې لغه بدعت ده. جامع العلوم والحکم ابن رجب حنبلی 193 صفحه. تعریفونه شو پینځه چې دا پیپټ کېږي دا دې ته به څه ویل کېږي مناسبه دې ته به بدعت ویل کېږي. واما ما كان له اصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعه شرعا وان كان بدعه لغه. حدیث مبارک جو ګوره رال وسو ته ګوره وكل بدعة ضلالة أريو بدعة ضلالة دي نصدق اختلاف يوريد جمهور أو متقدمين دي أو يوريد بعض ده. متقدمين جمهور عالمان دا وی چې دا كل بدعة عام مخصوص منه البعض. هر فرد د افراد د بدعت او دلالت نه دي د دینه بعضی مخصوص شوي دي چې هغې ته بدعت حسنه وایي ابې ټیک دي لکه ملا علي قاري په مرقات کې وایي او ستا محشي راوړي ورته وګوره البدعة اما واجبة بیا پسې مخکې کې لاړ شه واما محرمة بیا وایي واما مندوبة بیا وی و اما مکروهه بیا وی و اما مباحه. پنځه قسمه تقسیم شوی دی دا د جمهور متقدمین رایه ده. او بعض عالمان فرمایي چې دا غیر مخصوص من البعض نه دی او تقسیم د بدعت د پاره نشته چې بدعت شو نو بس ختم شو چې بدعت شو نو ختم شو. مجدد الفسانی سے بفرمایل مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ بفرمائل وی اما این فقیر درین مسئلہ با ایشیان موافقت نداردو و هیچ پر دی بدعت را حسنا نمی دارد وی زی فقیر چی دے داغی خالق و مرگرتے نشم کولی موافقت و سر نشم کولی زی یو پر دا افراد دا بدعت حسنا نوی ما المکتوبات ویجل 38. وسو جمهور متقدمین وی تقسیم قبلین والله کتابونو دا تقسیم نقل کړی دی. زه به تاسو یو باندې شروع کوم چې سره نه په دې کې دغه کېږي او دا بعضې وایي چې تقسیم نه قبلوي نو دې سبه اوس موږ یا ترجیح کوو یا به تطبیق کوو. نو دې کې زمونږ اکابرینو تطبیق کړی دی دې کې زمونږ اکابرینو تطبیق کړی دی. تطبیق دا کړی دی چې د بدعت دپاره دا کم تعریفات دي 1 2 4 5 په دې تعریفاتو سره تقسیم قبلي بدعت حسنه او سیئه. نعم البدعة هذه عمر فاروق سے فرمایا دې ته تخصیص کوي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې دیم اذان په جمعې کې شروع کړی دی ګوره دې ته تقسیم قبلي بلا دلایل دي او چې کله د دې بدعت تعریف دا 3 نمبر مونږ وایو ما احدث على خلاف ملتقى عن النبي نو اوس تقسیم نه قبلي چې یو کار په خلاف ملتقا شو هغې کې حسن نشي راتللی چې د الله د پیغمبر په خلاف شو د الله د پیغمبر د مشن په خلاف شو نو په هغې کې به حسن د کوم ځای نه راشي عیسی هغې کې به حسن راتللی نو په 1 2 4 5 تعریف باندې تقسیم قبلي او کله بدعت تعریف دا 3 نمبر وکړي نو بیا نه قبلي دا تطبیق شروع چې تقسیم قبلي هم او نه قبلي هم
او وکل بدعت ضلاله په مسلم شریف کې راغلی دی وکل بدعت ما لا يرضى الله هغه بدعت چې خدای نه خوښوي رسول یې نه خوښوي هغه ضلالت دی نو په حدیث کې په خپله په دې حدیث کې تخصیص راغلی دی دا مخصوص منه البعض دی د وجې د بل حدیث د مسلم شریف نه هغې کې قید راغلی د ما لا يرضى الله فکر دې راغلی نو چې قید د ما لا يرضى الله راغلی پته ولګېده چې په بدعاتو کې نه داسې بدعت شته چې په هغې باندې الله او د الله رسول راضي دي لکه دا وروسته چې دا کوم پیدا شوي دي وغیره دا تراویح بالجماعت شو دا دقایق د صوفیه کرامو شو فکر دې راغلی دا ښایسته کول د جوماتونو شو پیغمبر خدا نه دي ښایسته کړي عثمان رضی الله عنه بې شروع په دې باندې دغه کړې په ښایسته کولو باندې کړې ده نحو وغیره وغیره دا معنی وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ابغض الناس ډېر مبغوض ترین د خلکو نه الی الله الله تعالی ته ثلاثه درې کسان دي ملحد فی الحرام کم چې زیادت کوونکی دی په حرم شریف کې هلته الحاد کوي ظلم کوي ومن یرد فیه بالحاد بظلم ومبتغ تلاش کوونکی په اسلام کې سنت الجاهلیت طریقه د جاهلیت په زمانه کې چې کومې طریقې راغلې وي اسلام هغه ختم کړي او یو انسان هغه زړې طریقې د جاهلانو هغه بیا په اسلام کې رامعاد کوي راتازه کوي دا خطرناک دی ومطلب او طلب کوونکی دم امرئ مسلم د وینې د سړي مسلمان بغیر د حق نه د ده پې څه حق نشته قصاص ورباندې نشته دغه شادي شده زیناکار نه دی او بیا هم دی راپاڅي او هغه قتلوي لیحریق چې دوی کې دمه وینه د هغه نه دا ډېر خطرناک شو وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي طول امتيان زما داخليږي په جنت ته الا من ابا مگر چا چې انکار وکړو په جنت زما جنت لا دی جنت ته راکاږي او دی وایي نه ځم قیل ومن ابا څوک به انکار وکړي جنت نه خو څوک انکار نه کوي قال من اتاني دخل الجنه چا چې زما تابعداري وکړه نو داخل بشي جنت ته ومن عصاني فقد ابا چا چې زما خلاف وکړو فقد ابا ومن عصاني چا چې زما نافرمانی وکړه نافرمانی په نافرمانی سره خدای جانم ته باندې نه کوي یو ټکی ونه مانو بل ټکی نه منځه چې وې نه کړو نو عصوانی ما خلافی زما وکړو زما یو رنګ دین راوړی دی د هغې په خلاف باندې چلیږي نو دا عصوانی والا دی رواه بخاریو وعن جابر رضی الله تعالی عنہ قال فرمای جاءت الملائکۃ یو ډله د ملائکو ملائک په تمانا کړي وها الى النبي صلی الله علیه وسلم وهو نائم پیغمبر علیہ السلام وضو وقالوا لي ان لصاحبكم بشکد مرګ استاسو لپاره هاذا جدار مثلا مثال عجیب دی تاسو بیان کې د لپاره مثال عجیب قال بعضهم ویل بعض دیو انه نائم دی خود دی دی خو یې نه اوري نو چې موږ ولې مثال بیانوو نو مثال بیانولو کې څه فایده به را نشي وقال بعضهم ویل بعض دیو چې ان العین نائمة سترګه مبارکې روده ده والقلب یقظان او زړی بیدار دی د پیغمبر خوب ولي وحي زړی بیداري ده زړی څه حساب فقالوا ندی ویلی چې مثله مثال د دې پیغمبر علیه السلام په شان ته د هغې سړي دی کمثل رجل په شان ته د سړي دی سخي سړي بنا دارن هغه جوړ کړي یو کور یې جوړ کړو وجعل وګرځوي فیها په هغې کې مأدبا دسترخوان چې کله دسترخوان خور شي او د پاسه ورباندې لوښي کېږي نو وسطې مادوبه جوړه شوله پوه شولې څه دې جوړه شوله مادوبه دقه ټیم کې ده چې لوښي ورباندې کېښودل وبعثه ولېږي داعیا یو بلونکی هغه څوک چې
بلکې وایي چې را شرکه دسترخوان باندې خوراکونه پراته دي دا وکئ وخورئ. فمن اجاب الداعي چا چې قبولوالی وکړو داعي دخل الدار داخل بشي کور ته واکل خوراک وکړي د مغضوبین او چا چې قبولوالی ونه کړو داعي لره نو لم يدخل الدار داخل بنشي کور ته خوراک ونه کړي من المغضوبة د مغضوبین فقالوا ندی ویلي اولوها تاویل وکړي دی لره معنا بیان کوي دی لره یفقه ها چې پیشي دا یفقه ولې مجزوم دی جواب امر دے. قال بعضهم یعنی بعض ردیو انه نائم وقال بعضهم من العين نائمة والقلب يقظان فقال ردیو یعنی اس پر تعویل بیان الدار الجنت الدار جنت جوڑ کڑے دے دار جنت جوڑ کڑے دے. والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن اطاع محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے اور خبر منل دا اللہ شو ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس مصدر مبنی للفاعل فارق دے فرق راوستن کے دے فما بین خلق کی فما بین مومن و کافر کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمانو مومن دے چوی نمانو کافر دے فرق دے بین الناس رواہ لو بخاری دائی مشراج دا اعتصام بالسنة سرولے گے دو طول خبر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرتا دا آغا منل انہی پجون کی بیا دا اغنا بعد دا سنت منل دا محمد منل دا سنت منل دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم منل دی نو بچی چاہت دا سنت اتباع وکڑا دا اجابت دا دعوت کو دے بجنت لراش. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دے فرمائی جہران سلاسة رفت اندری ڈلی الى ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج دا پیغمبر علیہ السلام دا اسألون تپوسی کو دا عبادت دا پیغمبر علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام سنن عبادت کی فلما اخبرو کلچ خبر ورگی شدیو تبیہا پا عبادت دا پیغمبر علیہ السلام پانے کا انہم گوئے کی دی کسانو تقالو ہا کمی اگانو دیلا دا سہیرا کوئے چکی دے بڑے زیادہ عبادت دیر زیادہ عبادت خود دیتا نمی چی تشفا و راست چکل دے پمان زبانے والا عبادت کو 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغراق اللہ تعالیٰ تعالیٰ بکا دیرا واللہ اکبر کانہم تقا امام اعظم سے رحمت اللہ علیہ چدے غفلار بان روان دے یو معشوم بل معشوم توی چه غطول شپا کی عبادت کے غدا بزر بلاد امام اعظم دا آغین بعد بید شپی عبادت لرا اگدوالی ورکو تما خستن تر سبا پوری ببیلگی عبادت دے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بات سکاو دا شپی در ماغستان تر سبا پوری با 2 رکاتو کی بے قرآن شریف ختم ہو او چکل بے ختم کو نو دا غٹیم دو دا پیشمنی بے روجے نی ولا پیشمنی بوتے بی بی حاضر کو چی دا ختم قرآن نباد بے دعا کولا بیل یا اللہ کے جنت در نوارم نو پا کم اخلی بے دا نوارم ما سکو کہ د جانم نه پناه غواړم نو شرمیږم په څه باندې بیا غواړم ما څه کړي وایي خپله سپینه ږیره به یې ونیوله داسې به یې اوچته کړه چې الله د دې سپینو ډکو خاطر وکړه نعمان د جانم د زغملو نه دی بچې دې وساته فکر دی بیا به د هغې نه بعد وویل او دا به یې ویلي چې احب الصالحین ولست منهم احب الصالحین ولست منهم منخو که یوش پا تاجد طرفات سیدن ہوئی چی اغلا صالحین سو کی کہ انہم تقالوها بدیو لغا کامی ہوگا
نو بیا په خپل مابین کې عجیبه فیصله کوي پیغمبر علیه السلام کې عبادت کم کوي خو ځکه یې کم کوي چې خو معاف شوی دی موږ تاسو خو معاف نه یو موږ ورته زور ولېږو موږ ورته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عبادت کې د کم په لحاظ سره یو امتي سیوا کېدی شي لکه هغه شل رکعاته کړي امتي څلوېښت وکړي خو د کیف په لحاظ سره په تمامو کائناتو کې نه ملیک او نه پیری او نه یو پیغمبر نه یو ولی نه یو انسان د رسول الله عبادت ته رسېدی شي کیف د هغې ډېر په انتها باندې دغه شوی کانهم تقالوها فقالوا نو ویلی په مابین خپل کې چې اینا نحنو چرته منګه من النبي صلی الله علیه وسلم د نبی پاک علیه السلام نه وقد غفر الله تاکثر بخنه کړی د الله جل جلاله ما دها تقدم چې وړاندې تیر شوي دي من ذنبه وما تأخر او هغه چې وروسته تیر شوي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر دا ګوره یاد ساتئ مولوي صاحب خبره باندې پوه شي هغه کې ستا ګاډی چې دی څونه تیل خوري چې هغه دی نه د دې پورې راځي وایي 1 لیټر خوري 1 لیټر او ته سار کې څو سوکړکه خوري وایي زه 2 سوکړکه خورم دا زه ورته جوارې وایي جوار روټۍ 2 خورم نو ګوره سکوټر هغې ته هم دې خوراک وویلې او دې ته هم دې خوراک وویلې یو سړی ساده سړی دی خبر نه دی هغه وویلې چې صاحبه ستاسو خو چې دی بیت الخلا شته بیا چې دی جوابچې په بیت الخلا کې وکړئ تر دا کوم ځای کې اودس ماتوي په دې څوک پوهېږي سکوټر خو ډېر تیل خوري نو خامخا بیا به څه راځي لکه ضرورت راځي قضایي حاجت ده او بیا دې اودس چېرته ماتوي او که یو سړي بل ملګري ته وویلې ویل ته دلته کښېنه ویل زه اودس ماتوم پوډري ویله ده رامنډه کړه ای ماما څه دی ماتې مال یې راکړه خبره دا دغه به کوم ځای کې اودس ماتوي سکوټر نو په دې مونږ پوه شو که خیر چې د خوراک نسبت انسان ته وشي د دې یو مفهوم دی او چې سکوټر ته وشي د دې بل مفهوم دی نو چې کله د دې ذنب نسبت ما او تا ته وشي دا به یو مفهوم لري او چې کله انبیاء کرامو ته وشي بیا به بل مفهوم دی دای مثال شو انبیاء کرام او تا ته خو چې وشي ګناه ده بس ګناه غټه وړه غټه وړه یا به غټه یا به وړه ګناه ده او انبیاء کرامو ته چې وشي نو د دې څه مقصد دی 3 مقصد دی کله ناکله به ترک الافضل و اختیار الفاضل مبذول به نه وي افضل به پرېښودی فاضل باندې به عمل کړی یو خو ګوره مبذول دی دا خو بیکاره دی او یو افضل دی دا خو په ټولو کې اعلی دی او یو فاضل دی د دې دواړو ترمنځ دی مبذول هم نه دی مطلقاً دا که څه لګي منطقي انداز مطلقاً او دا نه چې کوم دی افضل هم نه دی مطلقاً یعنی افضل خو دی په نسبت سره چاته مبذول ته او مبذول دی خو په نسبت سره چاته افضل ته او مطلقاً کې نه کوي چې مطلقاً دا نه افضل دی او نه مبذول دی فاضل پیغمبرانو په فاضل باندې عمل کړی افضل یې پرېښودی نو دا خو څه ګناه ده دا خو څه ګناه پیغمبران ته په دې تفدید ته د دیو باندې اطلاق قرآن شریف د ذنب کوي نور په حقیقت کې دا ګناه دویم اجتهادي خطایی کله ناکله اجتهادي خطایی راشي د جهادي امور کې راغلي ځای په ځای باندې
و اجتهادي خطائی چې راله نو اجتهادي خطائی خو ګناه نه مجتهد خو که چرته مصیب شو ډبل اجر یې دی که خطا شو نو سنګل اجر یې دی په ګناه اجر شته نشته سنګل اجر پې دغه کېږي دا میلاویږي خو دې ته دا ذنب ولې ویلی شوی په نسبت سره اصابت ته که اصابت دې ونه کړو اجتهاد کې خطائی راله که اصابت دې کړی وی نو بیا به 100% اجر وی اوس چې خطائی راله نو 50% اجر راله نو دا 50 په نسبت سره چې 100 ته سړی وایي لکه وایي تاوان تاوان دا خو تاوان نه دی که خو په نسبت سره 100 ته تاوان نمبر 3 کله د قرب ادنا مرتبه کله د قرب ادنا مرتبه الله تعالی ته قرب حاصلولو دپاره اعلی مرتبه او کله ادنا مرتبه دا پیغمبران همیش دپاره په ترقۍ باندې همیش دپاره ترقۍ باندې وي نو دیو پیغمبرانو ته په دې کال کې مثلا ها د تیر کال والا مرتبه ډېره قاصره ښکاري وایي استغفر الله په دې میاشت کې ورته د دې تېرې میاشتې کردار قاصر کاره کېږي وایي استغفر الله او په دې ورځ کې ورته د تېرې ورځې والا قاصر کاره کېږي وایي استغفر الله لکه انسان چې درسونه کوي نو د 20 کالو درس 20 کاله بعد دته د لومبني کال درس هم خطا او ګناه ښکاره کېږي چې دا خو ماسې لم جمع کړی وکذلک کنتم من قبل هر انسان هر شیخ الحدیث هر شیخ القرآن ولې سره دغسې بیا وروسته چې کوم دی څوک چې مناسب بس دوره د ترقي کې روانې فکر دی راغلی نو دا د کم حالت چې پرېښودو بل حالت ته ترې لاړې څه ویلی کېږي مناسب دا تقریرونه ما د ډېر وختي نه دغه کړي دا شروع کړي لکه د دې طالبۍ د اول وهلت نه ځکه چې زموږ ځای کې ملا صاحب نه مجبوره دا مسله وه نو دا یو کال باندې پرې ما تخلیق کړی و ښه به مې عربي مو سره ویلی چې من وسع علی عیاله یوم عاشورا معنا به نو لکوله چا چې پر اخر راوستله په خپل بال بچ باندې په پنځلسي کې وسع الله علیه سائر السنه چې خدای پاک به پرې ټول کال پراخه راولي نو د عاشورا معنا به ما د پنځلسي کوله زمونږ په دې علاقو کې به خلکو په پنځلسي کې پراخي راوستل پنځلسي کې خو پراخي نه ده د 10 محرم کې ده پنځلسي څه ته ویلی کېږي هلکه پنځلسي څه ته ویلی کېږي پنځلسي د شعبان پنځلسمې شپې ته ویلی کېږي ها په هغې کې خو چې کوم دی پراخي نشته دی یو دا رواج هېڅ وخت به خلکو پراخي کوله نه پوهېدل نو ما هم د دې خلکو نه متاثر شومه چې بس عاشورا به هم دغې ته وایي عاشورا به هم دغې ته وایي نو بیا مې بل کال لا چې مې پوه شوم نو بیا مې رجوع په منبر باندې خلکو ته وکړه چې د عاشورا ما د پنځلسي معنا کړې وه دغه شریعت کې نشته دی دا 10 د محرم ده فکر دی رانې اول سره خو دا یې که پنځلسي کې به یو دا رواج بل به دا رواج پاغونه بیا چول منګی به د اوبو نه هم ډک بیا به په هغه کې دا چا خپله نښه وه دا بنګړی د ده نښه شوه دا ګوتمه د ده نښه شوله او دا کاڼی د ده نښه شوه بیا به په هغې باندې پاغونه ویلې او سم به پسې لګېدل پال به چې د علاقې خلک به راټول شوي زنانه نو هغې کې به دا پال به چې ویل ور وتړي په پړي په ګت به یې په کړي دا به پیپالي ویل راواله چې راوکړم څه د هغې ښځې به دا پال راوخاته چې رښتیا به ټوله ورځ ګرځېدل او یو بیا دا ویلې ها بل بیا پې ویلې بیا دې دغه دی دا یار مې ناست دی په کړپه کې جوابونه رالېږي په شنه پاڼه کې ګاز بیا ورکته خو د هغه چا به دا راوخاتو هغه هلک چې شاید کوېدن بیا کړې وه واده بیا اعلان او یا هغه جینۍ چې کوېدن بیا شوې وه خو لا واده بیا شوې نو هغې بیا دا ویلې
او یو بیا دا ویل د ګوساړۍ په سر راوختې سپوږمۍ برباد لا رضوانۍ دا به دغه چا راختلی لکه ځان چې والی هغې ته عانس وایي چې د واده زمانه پې تېره شي او دا وادې کړې د واده زمانه پې تېره شي وادې کړې نو په هر حال ډېر دي زه ورته کم یو یم که نه بالونه اچوئ نو سبا دی واچوئ صاحب علیه رحمت نو دا ما ویلې چې دا عاشوره په دې پنځلسي ورځ ته ویلې نو دا د پیغمبرانو ته دا د ذنب اطلاق دې معلوم کړو په درېو ټکو کې راځي یو ترک الافضل و اختیار الفاضل بل اجتهادي خطایي کوي او بل امیش دپاره دې ترقي کوي نو دا قرب په ادنا درجه کې شو نو هغې ته ذنب وایي ځکه چې دې قرب اعلا درجه کې راوړو اعلا کې نو هغه ادناو ته څه ښکاره کېږي ذنب ښکاره همدقه وجه ده چې دوی استغفار هم په دې وجه باندې ویل چې ورځ ورځ یې ترقي کړې ده نو په هغه تېر عمر باندې څه وایي استغفار وایي دا آدم علیه السلام چې د بوټي نه خوراک کړی و دا خو درته پته ده دی ولې کړی دی نو دې کې څلور دغه جوړېږي څلور یی نسیانن کړی ډېره وتې خبره لکه سړی روژه ده روژه دی خبره تېره ده حلال یو ډک جام د اوبو یې وڅښه یو یی خطاان کړی و ته ویل چې غېږې دا ونه نه ده هغه بله ده یا چې دی محبتن کړی و محبتن دې ته ویلی کېږي محبتن او محبتن محبتن دې ته دغه کېږي دا ویلی کېږي صاحب علیه رحمته چې دې جنت کې د الله په دې قرب کې پاتې شم دا خو ډېر غټ خوند وکړي نو شیطان ورته راغلی وي هغه درته بیا ویم او بل چې دا دی یې کړی دی ملا صاحبو تعظیما نو نسیانن باندې دلیل څه دی فنسیا ولم نجد له عزما او د خطاءن دغه څه شو بدلهما بغرور شیطان چې دی غرور دوکه وله ورکړله خطا یې هغه وایي چې دا ګینې هغه ونه نه ده دا بله ونه ده زه چې د کمې نه منې شوی یم هغه یې ونه ده دا خو په دې جنت کې په بل ځای کې بله ونه ده بدلهما بغرور او یا محبتن دا معنا د ملا صاحب هم چې الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین د دې ونې نه ولې منې کړی چې بیا به دنه ملک جوړ شي فرشتې بیا به همیشه په دې قرب الهي کې درته پاتې دي دا سمتا د دې جنت د قرب الهي کې پاتې شو دا خو بهتر لکه سړی عمرې له لاړ شي او یاره دا ټکټ به دغه نه شي پسې نور لیټ نه شي ټکټ به پسې نور لیټ نه شي چا ویل چې لیټ به شي دغه له ورشه دفتر ته او دغه له وایي ورشه څه ورته ویلی کېږي د حجر اسود خواله ورشه حجر اسود خواله په زوره په بام ورشه ټکټ به دې هغه شي لیټ شي چې ورغلې هلته په زوره په بام ورغلې بیا دوی کې سیده رقم بېزتي راغلی دوړې ته ور واچوه نو دقسې کار یې دغه سره وکړه آدم علیه السلام ځکه ده که نه دا ګلخان صاحب شان سړی داسې و چې دا سمې مزې دي چې د ثواب نه تاوېږم دا به په څه طریقه باندې زه لیټ نه شم وایي اوس راته لیټ کېږي داسې چل ورسره دغه که دا وکړه چې دا دې وکړو ته بیا ګوره چې ټکټ دې لیټ کېږي که نه ښه مناسب نو دا د مثال د محبتن شو او څلورم نمبر چې کوم دی تعظیما نه وقاسمهما انی لکما لمن دا الله په نومونو یې ورته قسم وخوړو ویې خدای د الله نوم یې راته یاد کړو اوس خو یې کړو ګناهګار نه شو ګوره د الله پاک نوم یې راته یاد کړو چې ګوره زه ستاسو قسم په الله چې خیر خوا یم آدم علیه السلام ته دا څه پته و چې دا داسې ارامیان هم شته چې د الله نوم به علي او دروغ به وایي دې که دې راغلی که هغه ته دا پته چاته وه جی او کنه خطاءن معنی بدلهما بغرور نو څه په ګوره یا دا نسیانن دی یا خطاءن دی یا محبتن دی او یا چې د سره مونږ صرف تعظیمن دی
انسیه ولم نجد له عظما دارنګه صاحب علیه رحمته دا څه چې د آدم علیه السلام په دې مقدر کې خو د ونې خوراک الله خو مقدرات ظاهري کړي ګور په آدم علیه السلام باندې کوم مقدر ظاهر کړو د پیدې واله په ظاهره د پیغمبرانو ذنب داسې چې هغه صورتاً ګناه ښکاري او حقیقتاً هغه د پیدې نه ډکي لکه د آدم علیه السلام چې دا ونه وخوړله نو یو خدا د چې دنیا ته راغلی دا نسل او دا پیغمبرانو دا ډېرې خبرې اترې څونه د پیدې راغلي بله دا ده چې آدم علیه السلام په خپله به ذات خودو جړاګانې او استغفار او توبې شروع کړي شروع یې نه کړي ایجاد د استغفار او د توبې او د جړا یې وکړو چې څونه خلک د الله د هیرې جاړي استغفار کوي توبه وباسي نو آدم علیه السلام ته به هم ثواب ورسي او شیطان چې کوم دی هغه ارامیتوب وکړو چې څومره خلک ارامیتوب کوي نو شیطان ته به هم هغه ویزر څه کېږي مناسب ورسېږي نو پیدا ترې راووته لکه راونه وتله اصل کې چې کوم دی مولوي صاحب دا متعلقات د عصمت الانبیا دا مسله ډېره ضروري ده امام رازي رحمت الله علیه وایي چې په څلورو ټکو کې دیو ته عصمت حاصل دی دا به یاد ساتي یو په عقایدو کې یو په تبلیغ الاحکام کې یو په اجتهاداتو کې او یو په افعال عقیدې د پیغمبرانو دا اول سر نه برابرې ولقد آتینا ابراهیم رشده وکنا به عالمین الله یعلم حیث یجعل رسالته خدای ته پته چې دا پاک صاف دی فکر درانه د تفهیم القرآن غوندې خبره نه ده چې ګینې مخکې دې نه شرک څه کېږي صادرې شي دویم دا د تبلیغ الاحکام دیو په تبلیغ الاحکام کې د خطا نه بچ دي چرته هم داسې نه دي شوي چې یو خبره پیغمبر کړې ده او هغه د الله د مشن نه خلاف ده وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى یو ځای کې هم داسې نه دي شوي چې د الله پیغمبر یو خبره کړې ده هغه دین ګرځولی دی او هغه د الله پاک د مشن نه خلاف دی پیغمبر پکې خطا شوی لا 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 او څلورم چې کوم دریم څه شی دی اجتهاداتو کې په اجتهاداتو کې د پیغمبرانو خطایي نه ټیک د خطا راغلی دا خو په هغې واپس اطلاع ورته راغلی ده تنبیه راغلی چې دې ځای کې خطا شوي بیا داسې مه کوه فکر دې راغلی او څلورم په افعالو کې پیغمبران په افعالو کې د وړې او د غټې ګناه د ټولو نه څه دي معصوم او محفوظ دي ګینې بیا موږ ته اتباع شوې ده چې تاسو د پیغمبر تابعداري وکړئ نو که پیغمبر ګناهګار ګناه کوي نو په ګناه کې به بیا موږ معمولي په تابعدارۍ دا خو بیا خطا شوه پیغمبرانو ګناهونه نه ګناهونه د څه دي عیسی پاک قبل النبوت او بعد النبوت ٹھیک ده نو دا مسله پکې راغله نو معصوم د ګناهونو نه بهرحال نو دا په دې کې اجمالاً مرتکبات کوم په دې کې لیم مباحث موږ په تفسیر کې په عصمت الانبیا باندې پورا کلام ذکر کړی وی ګورئ ها شرایع وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما نار زي ما فوصل الليل ذبمنكم نشفي أبدا أميش دفارا وقال الآخر أنا أصوم النهار أبدا ولا أفطر وقال الآخر أنا أعتزل النساء ذبجداكي كم دخذنا زمني كانكم أبدا أميش دفارا تشريف فرماشو عليه السلام إليهم ديوت فقال أنتم الذين تصعى كسانس قلتم كذا وكذا كتاسو داسي داسي ويدو أما خبردار والله وخدي من قسمي إني لا أخشاكم زدير زيتي ریدون کے بنسبت دتاسو للہ دیو اللانا ما کی جسون خشیت تیزا کتاسو کیا خشیت نشتا انما یخش اللہ من عباده العلماء او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سمنا غور تاس کا پتا دا واتقاکم له اور دیر پریزگار بنسبت دتاسو له اللہ تعالی دفارا لیکنی اسومو روجه کېږم و افطرو او روجه کېږم منځم کومه اوده کېږم او نکام کومه د ښځو سره فمن رغبا چا چې اعراض وکړو عن سنتي زما د سنتونه استهانة و زهدا بې رغبتي چې وکړه سپکې وګاڼو فلیس مني نو دا زما نه دی
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال فرمي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام شیئن یوشی فرخص فیه رخصتی ورکفاغی کی فتنزه نزان بچ اساتو فریض بکوان وداغینا قوم یو قوم تی فریض کو فبلغ ذلك ورشد ذا خبر رسول الله مبارک تا تقریر وکن حمد اللہ یویل ثم قال ما بعد اقوام سلی حال دا قومون یتنزهون جزان پاک پاک کی یتنزهون فریضون کی یعنی شیدی یوشینا اسنوه جزاغی لرکوم والله په خدای مې قسمی چې زه ډیر اعلم ما د دیونا ډیر اعلم ما په نسبت د دیو بالله په الله باندې او ډیر اشد ما په نسبت د دیو د الله د پاره خشیتا چې دې کومه کار به ټیک وي ځینې کله انسان بې ځایه غونته کې څه کوي دا څه فریض کوي علما به وایي چې دا کار سره حلال او جایز دی هغه به بیا هم چې کوم دی په هغه کې څه کوي زړه بیا ورته نه کېږي وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال ذي فرمى قدم النبي صلى الله عليه وسلم راوړان شو نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته وهم يخبرون النخل دې تعبیر کو دا خجور دا رافع رضی الله تعالی عنہ د دغه نه تیر شه دا ابو عبد الله اسم کنیه دا هغه صحابي دی چې په احد کې په غشي لګیدلی وو او شهید شوی نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم بدته ویلي انا شهید لك یوم القیامه ورځ د قیامت به زه شهادت کوی درکوم سید عبدالملک په زمانه کې په غشي بخار وکړو 73 هجری و د شپږ اتیا کال په عمر کې دی وفات شو 78 اویا احادیث مبارکه د دنه رانه پدې قال فرمایي قدما راوړاندې شو نبی الله صلی الله علیه وسلم المدینه وهم يؤبرون النخل او دیو تعبیر کول د قجرو تعبیر څه ته کې قلمی کول فقال ما تصنعون قال كنا نصنعه من بديل كولو قالوا فرمان النبي عليه السلام لعلكم شاهد كتاسو لو لم تفعلوا كتاسو دا کارونه کو کان خیرن دا به بهتري ندی پرې خوستا غلانو پانا قصات نو هغه قجوري کامیرا وخاطي فقال دیوی فذكروا دی ذکر ذلك ذکر له في پیغمبر علیہ السلام ته قجوري حکم وشوي فقال انما انا بشر ذ بشرما اذا امرتكم بشيء کله امركم تاسو ته په یو شی باندې د امر د دین تاسو نه فخذوا به تاسو عمل وکړئ په هغه باندې او چې کله امركم تاسو ته په یو شی باندې د خپل نه فانما انا بشر بشک ذ بشریم خالق نیما رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر د بشریت د صفت نه انکار نه کړي د بشریت د صفت نه کچا انکار وکړو نو روح المانی کې لیکلي دي چې دا سړی کافر روح المانی کې دې باندې بل ځای کې پورا تشریح روانه ده امته ان شاء الله وکړه وان دلته ځانور باس نړیوش وان ابي موسی رضی الله تعالی عنہ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما مثلی بشک مثال زمان یعنی صفت عجیبه زمان او صفت عجیبه دا چې لګلې ده مال الله تعالی پاغي باندې په مثال دا وسلیتا قوما کراش قوم ته فقالو تو یا قومي اے قوم ما یا قومي اے قومي لرا کسره چا ور کړی ده قاف حروف جاره سوري اتل حروف جاره دي او سره موږ سیوا کړی د حق حرف جر او ولست دا اوله لکه په دې باندې کسره راځه منادا چې مضاف شي یاد متکلم تا څلور وجې فکر راوړي یو دا وجه ده چې حذف د یا اکتفا په کسری ان رأيت الجيش مالي درې لخر لرا بعینیا پدوان سترګو زما باندې زه نذیر اوریان یم نذیر اوریان څه ته ویل کی ورته دې ځان کې نذیر اوریان په عربو کې دا قاعده وا چې ګرځیدل به خلک څوک په ښکار پسې لاړ نو به پته شو هو ډیر غټ مخلوق راوته دی او روان دی په دې طرف باندې او املک ول غواړي په دې علاقه باندې دې ټول صوبه باندې مثلا املک ول غواړي نو دې بخپل دې دغه ته وخاتو سورلې ته اوخ استا او خپل کمیس به ویست ځان به لغړ کو
او دا به داسې تاوول او په دې علاقو به وګرځېد چې چا به ولیدو هغه به پې شو چې څه چل دی هلکه ځان بچ کوئ احتیاط وکئ ماشومان د شپې یو ښځې د شپې وباسئ محفوظ ځای ته یې ولېږئ ډډې ته یې کوئ او جنګ په دې ځای را روان دی څوک حمله کول غواړي نو که چا به په دغې باندې عمل وکړو او د شپې په تیاره کې به دې ووتو ځان به یې محفوظ کړو بچي به یې محفوظ کړو خو محفوظ به پاتې شو او که چا به ویل چې ماړه هېڅ نشته دی داسې خبره ده نو هغه یې بېخکندي به وشوه ماشومان او ښځې به یې ولې ټولې مړې قوم به پرې راغلی که قوم به زما وایي دغه مثال دی که چا خبره ومنله خو سبا له به خوشحاله که ویې نه منله نو د ده بېخکندي به وشي وإني أنا النذير عريان بربند ته ویل کېږي زما مثال د نذیر عریان دی النجاء دا منصوب بنا پر اغراء دی ها دې ته منصوب بنا پر اغراء وایي اطلبوا النجاء مزل تیز کوي نجات ته کېږي تیز مزل ته نجاء هغه مزل ته وایي چې سړی تیز مزل کوي راځي کوي ٹھیک ده که نجاء معلومه کړه سرعت دام تیز مدد کرے گی سرعت کی صرف یہ صفت سرعت ہو جائے دا قدمونه کسی واړه واړه زلزلې کوي یا داسې وي چې قدمونه اوږده کي خو چالې اقوي مزل یې ورسه تیز کړی نه وي او چې دا قدم هم اوږد کې دی او زر زر یې هلې رجلینې موټرینې دې جوړې کړي دغې ته نجا وایي چې قدمونه هم وغځوئ او یو قدم پسې بل قدم په جلتۍ سره هم والئ النجاء بعضې وایي دا مصدر دی د نجا ینجو نجا په معنا د نجات سره دی یعنې اطلبو النجا طلب کوئ نجات لره دواړه معنی محدثینو کړي په اتباعونو تابعداریو کې د لره اتباعي په یو ډله د قوم د نه په ادلجونه د شپې روان شي په ادلجو ادلاج شپې تیاري ته ویل کېږي نو فلتلفونو د ادلاج شي علا محلهم په خپل حرکت او سکون باندې چې سړی یو ځای ته وختي وځي خو دومره ده جلدي به نه کوي ښه په ارام باندې به لاړ شي بنجو نجات په منځ کې ووایي چې زمانه د ما قبل دا د دوه زمونه جوړې زمانه د ما قبل زمه وي دلته چې زرجا راغلی چې دا ولې نو دلته د وونه ما قبل زمه ده خو د علم په زور ښکاري اصل کې فنجلو وکذبت طائفة منهم فاتلو سبا کې مکانهم په خپل ځای باندې نو صاحب وختي راشي دیو لره لښکر هلاک کې دیو لره وجتاهم بېخکندي وکړي دیو لره وذلک مثل من اطاعني فاتبع تابعداري وکړي ما د هغه جئت به ومثل من عصاني مثال دا چې نافرماني وکړي زما وکذب ما جئت به من الحق وعن ابي هريره رضي الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مثلي مثال دما په مثال د هغه سړي دی استوقد نار چې بلکې او قد نار سین زائد چې قرآن شریف کې راغلی دی استوقد نار هلته به موږ تشریح کوو چې نار د دې قرآن شریف کې اته معنیګانې دي نار یې چاته ویلې دی د دې اته مصداقات دي په قرآن شریف ښه بلکې اور لره نو فلما هر کله اضاءت چې رڼا کړي دا اور ما حولها چاپېره د دې نه شریف کی رئیس تو قدنا فلما ضاءت انت ما حوله دي وانت ما حولها وصفوص السكوي انت ما حوله کی دا ضمیر من استوقدت راجع دي او دلتا نار تراجع او آلتے من نار تراجی کوي شو چې نار تراجی دی بے اعتبار المذکور کله چې رڼا کی ما حول رڼا شي ما حوله چاپیره د دې مذکورونه الته پکې توجیهات هم وجودي دلته یو توجیه ده جعل الفراش نشروع شدا پتنگان ماماگان پروانی وهذه الدواب دوار دواب التي چورغوزی پدې نار کې دا وړو شنه دی ور رامن دی وی کړی بل بل شاپیره تاوی وړي کې دا یو وټه لاندې یقعن فی هوا کې پدې
وجعلوا شروع يحجزهن چبدے من کئی دیو لغا ويغلبنا او دا شزون غالب کیگی رهو بدی رجل بانی ويتقحمنا نداخلی بدی کی فیها بدی کی وانا زشیم آخذن یون کیما بی حجتکم بڑا ستاسو سرا حجت ستر کیگی بڑا تاسو چې دې څه ته ویل کېږي لکه کبډي ورته ویل کېږي هم نه دي کړي که نه دغه چل دی بسم الله الرحمن الرحیم ښه ده په ځوانۍ کې مخکې به دا درمندونه سازول په هغې کې به یې غوبلې کولې نو درمند کې به کبډ وزرګل خلکو به پکې څه کولې کبډې اوس خو ترېشلې راغلې ویخلق ما لا تعلمون چې د دې نه بعد به څه راځي ویخلق ما لا او که وایا دا په تقریر کې وایا وی چې داسې وخت به راشي چې عجیبه عجیبه څیزونه به بیا راوړي یا تا خو ویخلق ما لا تعلمون زده کړی بیا به هغه ماشومان وایي چې لکه پلانکې غټ بزرګ عالم هغه ته دې پیشنګوي ورکړی وه چې دا به دې نور هم ناکړه شي نه ښه فیتقحمن فیه نو بڑا نو کبډي کې دا مثلا چې په کبډي کې یو ونیسي نو هغه زور کوي واپس کرخي ځان بوزي خو چې د بډي نه دی ونیول بیا نشي خاطر دې لپاره چې کبډي کړي دا پته نه کتاب الحروف دا احناف تاسو نه کتل نو فانا اخذ بحجتكم عن النار رب لباس سبب د اور نه راغلي وته وانتم تاسو تقحمون فيها داخلي دې کې څه هذه رواية البخاري ولمسلم النحو وقال في آخرها قال فذلك ذا مسني مثال ما مثلكم أنا آخذ بحجتكم عن النار هلم عن النار على وزيد النار هلم عن النار فتغلبوني تاسو غالب کیږئ په ما باندې دا دوه نومونه دي فتغلبون تاسو غالب کیږئ دي په ما نن په نوم کې مدغم او تاسو داخليږئ فيها په دې کې نو دې ته تمثیل وایي ښه پیغمبر صاحب تمثیل ورکړو چې مشبه ګڼ افراد او ګڼ امور او مشبه بهم ګڼ افراد ګڼ امور د هغې نه یو هیئت منتظر کې د مشبه نه او یو هیئت منتظر کې د مشبه به نه له دې یو هیئت د بل هیئت سره تشبیه ورکړي یقال لذلک تمثیل مختصر المعنی کې وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساده چې ګلې نه مان الله تعالی باغ باندې هدایت او د علم په شان د باران کثیره ده هیڅ د باران ډېر قسمونه دي چې صاحب په مقامات کې بدی ویلي او هیڅ خاص کر هغه باران ته وایي چې ډېر موده باران نه شوي یا باران وشي په باران کې پنځه سنت دي دا ځان مسله ده بیا براشي په مثال د غیث کثیر د ډېر باران اسباب چې ورسېږي ارضن مکې ته نو چې دا کوم باران پر یاد رسیو چې دا غیث شو اوس عجیبه بیان کوي قرآن شریف او احادیث د الله د پیغمبر د علم او د هدایت مثال د باران وورېدو په دې پوخو پټو باندې اوهو دې پټو سم شینکي راوچت کړو دا خو ډېر د پیدي وایي په خپله خړو پې شولې او خلکو ته هم اوس پیدي ورسي او بل چې دی دا وورېدل نو دا اوبه روانې وي جیوړ حوضونو کې راجمع شوې په میش به د هغې نه اوس حیوانات او انسانان اوبه استعمالوي او نمبر 3 هغه په خوی ډاګونو باندې هېڅ نشته او غرونه دي په هغې باران وشو زموږ استاد یې به فرمایل وایي عمر برباد را باندې تېر شو لکه برباد په غرونو تېر شول باران په غرونو باندې وچ هغه غر دی چې اوبه ونې ونې پکې نشته خالي غر هغې ته باران څه پیدا وکړي نو قرآن شریف پیدا دا سنت او حدیث دا پیدا دا خو چې کوم انسان دې پیدې ته برابر وي دې پیدې ته برابر نو ګوره دا پټو والا کوم خلک شو دا عام علما شو د سړي په خپله اصلاح وشي عام علما عوام هم پکې راتلی شي
او دا کم چې حوضونه کې اوبه راجمع شولې نو دا بې موږیان دي وړوکی حوض دی د لږ کلي دپاره غټ حوض دی د غټ کلي دپاره غټ علاقې دپاره او دا کم چې بیخي پې عمل ونه کړي نو د دې مثال د غرونو شو چې باران پکې وورېدو هېڅ پیدې دته ورنه کړه فکانت منها داغنا طائفة طیبة یوس عیسا مزیدارا قبول کی دی بولران لا درغون کی الکلا گیاگانی والغشب الكثير اقشاکون ډېر وکانت منها داغنا اجاذب داغنا رابن کی بولران نفور کی الله تعالی پاغه سره خلق ته بشریبو دی کسکلمو کی وسقو او خپټ وسقو او خړوبول پیو کی ساروی په خړوب کی وزرو فصل پیو کوي واصواب ورسیږي منها داغینا طائفة یوډلې اخرى بلیتا انما هي خیان میدان وی خو میدان زیګ د اسړه غدا نه بندې وبولره چې چاره په او نظر غونې غیا لره فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه نفع ورکې د رب ما فاغه چې دګله مال الله تعالی پاغه باندې فعلم وغلما خپل میزد کی نور خلق کې مخي ومثل من مثال دا چې پر طریقې په دې باندې سر او قبول لکه هدایت د الله الذي ها ارسلت به دې بو کې ځان را وصل پکار دي شیا علم زده کې خپل اسلام کې دام څنګه څه پیدا شتا او دوی مدار چې نور خلق له پیدي ورکی دا هم مزیدار او که په خپل په عمل نه نو به بل تقریر او تبلیغ کوي شي دی بل ته ولی څو کوئی کوي چې څو کوئی نشي کوي او کې مناظره وتأمرون الناس بالبر نور خلق ته نه کوي حکم کوي وتنسون انفسكم څه معنی شوی نور خلق ته د نیکۍ مېمو نو دلته جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه لیکلي دي چې مدخول د حمزې د استفهام تنسون دی داسې خو ښکاري چې تا په تأمرون باندې داخل دی خو نه په معنا کې د دې مدخول تنسون دی یعنی نورو ته د نیکۍ امر کې څونه ښه کار کې خو تعجب په دې دی چې دا ځان دې ولې یې کړی ځان مه یې معنا دا شو چې نورو ته خو د نیکۍ به وې که ستا پې عمل وي او که ستا پې عمل نه خو ته به ورته تبلیغ کې خو ځان هم چې خیر مه یېروه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي الله آذات هنا ذكر كتابا كتاب إذا آيات المحكمات وقرأوا رسول وما يذكر إلا أولو الألباب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتك الجديين وعند مسلم رأيتم راغلي يقول تاسوين يا كسان يور بسيكي باب بسيك متشابه منه ردينا أولئك الذين دعا كسان سماهم الله وسمى غير الله تعالى فاحذروا دين ولا ذيك لي مبحث دي من دي بس ازین خلق په عین الله پسې عین الله دې به بیا ان شاء الله نقشان ته بس خیر